لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سورة آل عمران په دې دویمه حصہ کې د پیغمبرۍ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیانو او داغه انداز او طریقه داوا چې کوم نه منونکي دوه ډلې وي، خصوصا یهود او نصارا. الله تعالی داغو خباستونه او داغو پلیتی او بد عادتونه ذکر کول. مخکې داغو لس عادتونه ذکر شوي و تقریبا. د دې آیت کریمه نه داغو بل عادت ذکر کوي چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبرین انکارو باوجود د دینه چې داغو پیغمبرانو د دینه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې لوز اخسته او یوازې داغونه نه د تمام انبیاء کرامو نه الله تعالی لوز اخسته چې زه به یو پیغمبر را لېږم، که هغه پیغمبر ستاسو په ژوند کې رالی تاسو ټول به په هغه باندې ایمان راوړئ او د هغه مدد به کوئ. نو ټولو پیغمبرانو په دې اقرار کړی او دا یې لوز کړی او په دې باندې الله تعالی ګواه کړي. د آیت ترجمه کوو، بیا په آیت کې یو څو اهمې خبرې دي د هغې وضاحت کوو. وإذ أخذ الله، او یاد کا هغه وخت کله چې واخیستل الله تعالی میثاق النبیین، مضبوطه وعده د پیغمبرانو نه. عربی کې میثاق هغه لوز او هغه وعدې ته ویل کېږي چې په هغې باندې قسم وخوړلی شي. لما آتیتکم من کتاب، خامخا چې درکم هغه چې درکم زه تاسو ته من کتاب د کتاب نه و حکمت او د پیغمبرۍ نه. دا یې چا ته ویلي؟ دا یې عامو پیغمبرانو ته ویلي. ثم جاءکم، او بیا راشي تاسو خواته رسول یو داسې پیغمبر مصدق لما معکم چې هغه تصدیق کوي د هغه څه د هغه مسلو د هغه کتابونو معکم چې ستاسو سره دي. تاسو له مې پیغمبري درکړه، کتاب مې دله درکړو، او بیا ستاسو په زمانه کې یو پیغمبر رالی او هغه ستاسو دي کتابونو ته رښتیا ویل، د دې تصدیق یې کو، نو ستاسو ذمواري به څه وي؟ لتؤمنن به، خامخا ضرور به ضرور به تاسو ایمان راوړئ په هغه باندې. ولتنصرنه، او خامخا مدد به کوئ تاسو د هغه. قال، او فرمایل الله تعالی اقررتم، آیا اقرار وکړو تاسو؟ واخذتم، او واخستل تاسو علی ذلکم په دې خبره باندې اصري وعده زما لوز. اسر چې دی نو دا لوز او وعدې ته ویل کېږي. قالو ویلې هغوی اقررنا، موږ اقرار کوو. قال، او فرمایل الله تعالی فاشهدوا، پس ګواه شئ تاسو، وانا معکم من الشاهدین، او زه ستاسو سره یم د ګواهي کوونکو نه. دا لوز الله تعالی اخستی. اوله خبره په دې آیت کې دا ده چې دا لوز د دې ځای کم یو په کم ځای کې دا لوز او دا وعده اخستی شوې ده. دوه قسمه اقوال د علماو دي. یوه وینا د علماو دا ده چې دا لوز الله تعالی د انبیاو نه اخستی او دا په عالم الارواح کې، لکه څنګه چې د عامو انسانانو نه یو لوز اخستی شوی دی. سورة اعراف 8 سپاره صفحه نمبر 156 او آیات نمبر 172، په هغې کې الله تعالی د عامو انسانانو لوز ذکر کړی دی. او هغه لوز دا دی: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، او یاد کا هغه وخت کله چې واخستل رب ستا د من بني آدم د اولاد د آدم نه من ظهورهم
د شاګانو د هغې نه ذریتهم اولاد د هغې د آدم او د هغه اولاد هغې ټول د وړو میږانو په شکل کې حاضر کړل واشهدهم علی انفسهم او په خپل ځانونو باندې هغې ګواهان کړل په دې خبره الستو بربکم آیا زه ستاسو رب نیما قالو ویل دی بلا ولې نه ته زمونږ رب یې شهیدنا مونږ ګواهي کوو نو د عامو پیغمبران د عامو انسانانو نه دا لوز اخستی او چې تاسو دا اقرار کوئ چې زه ستاسو رب یم او د پیغمبرانو نه دا لوز اخستی شوی چې داسې پیغمبر به زه رالیږمه که چېرته هغه ستاسو په زندګۍ کې راشي نو تاسو به په هغه باندې ایمان راوړئ او د هغه مدد به کوئ. دویمه خبره په دې کې دا ده، دویم قول دا دی چې نه دا په عالم ارواح کې نه دی شوی بلکې دا د هر پیغمبر نه الله تعالی د هغه په زمانه کې دا لوز اخستی چې کله هغه پیغمبر جوړو نو هغه ته دا ویل چې ته پیغمبر شي کتاب او دغه رنګ حکمت پیغمبري مې دل درکړه خو که چېرته اخرنی پیغمبر راشي نو ستا به دا ذمواري چې ته په خپل په ایمان راوړي او مدد به کې او دغه رنګ خپل امتینو ته بم چې دینو داوي چې هغه په ایمان راوړي او دغه مدد وکړي. امام ابن کثیر سے فرمایي دا دواړه خبرې صحیح دي خو مطلب دا دی چې اول ځل الله تعالی په عالم ارواح کې داغونه دا چې دینو لوز واخست او بیا چې هر یو پیغمبر کله راتلو نو داغه په زمانه کې د الله تعالی داغه نه چې دینو بیا لوز واخست او دا لوز چې کوم دینو د څه خبرې ولتؤمنن به ولتنصرن چې تاسو به د مدد کوئ او په د باندې به چې دینو ایمان راوړئ. علماء کرام ذکر کوي چې د دې آیت نه یو څو خبرې معلومیږي. یو خبره خو ته دا معلومه شوه چې نبی صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر نه دی په هر ځای کې ولې که چېرته نبی علیه صلوات وسلام په هر ځای کې حاضر وي او په هر ځای کې موجود وي د پیدایش نه مخکې وروستو نو بیا پکار ده چې څونه پیغمبران دي هغه په خپل زمانه کې خپل پیغمبري اعلان نه وکړي بلکې په نبی علیه صلوات وسلام باندې چې دینو ایمان راوړی او داغه د مدد سوچ او فکر یې دینو کړی ځکه نبی علیه صلوات وسلام خاصم موجود. دویمه خبره چې کوم دینو د دینه دا معلومه شوه چې مخکې موږ دا خبره وکړه چې الله تعالی دا لوز په عالم ارواح کې اخستی دی او بیا هم الله تعالی یو ټکی ذکر کړی میثاق النبیین د پیغمبرانو نه چې دینو هغه لوز واخستو حالانکه داغه خو بدنونه نه صرف داغه روحونه نو د دینه یو خبره یو مسله دا معلومه شوه چې روح ته پیغمبر ویل دا جایز دی روح ته پیغمبر روح د پیغمبر ته پیغمبر ویل دا جایز دی وجه دا غي دا چې دلته الله تعالی هغه ته پیغمبران ویلي ځنې خلک زمونږ استادانو ته په دې باندې چې کوم دین ردی بدی وي حسین شاه نیلوی صاحب هغه ته چې کوم دین په دې باندې ردی بدی ویل شي چې هغه وی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام روح چې کوم دین هغه په جنت کې دی او هغه چې دین پیغمبر دی دا څنګه پیغمبر دی بدن خدا هغه چې کوم دین دلته دی نو دا کوم یو بدن ته چې دین پیغمبر جوړ بهر حال دلته الله تعالی چې کوم دین خالص روح ته چې دین پیغمبر ویل دا ته معلومه شو چې څومره پیغمبران دي داغو زمانه تیر شوی او هغه چې کوم دینو په هغه باندې مرګ راغلی سوا د حضرت عیسی علیه السلام ولی که چرته پیغمبران موجود وي نو د نبی علیه السلام چې څونه جنگونه شوي دي جهادونه شوي دي په هغه جنگونو جهادونو کې به د نبی علیه السلام د مدد لپاره هغه راغلي وي خو د بدری صحابه او د احد د صحابه نمونه په سیرت کې چې دینو ذکر شوی دي خو پاره کې دانشته چې یو پیغمبر پکې راغلی دام ته معلومه شو چې پیغمبران هغه په مشکلاتو کې چې کم دینو چا مدد نه کوي ځکه چې د نبی له صلوات و سلام مدد لا غیر انل حالانکه الله تعالی وځه خسته خو چون کې هغه وفات شوی دي دا هغه په ژوندۍ کې چې نبی له صلوات و سلام رانل هغه لوز چې کم دینو هغه ختم شو نو د نورو خلکو د مدد لپاره بچینو به هغه څنګه راشي ودا ذهن کې سوال راځي چې نبی له صلوات و سلام خو اسیم د ټولو په اخر کې راتلو او دا الله تعالی ته پته و نو بیا الله تعالی د عام پیغمبرانو نه د نبی له صلوات و سلام په باره کې د لوز ولې واخست داغي جواب علما ذکر کوي چې د نبی له صلوات و سلام د عظمت او د شان د خودلو لپاره الله تعالی د عام پیغمبرانو نه د لوز واخستو چې تاسو به ایمان راوړئ او داغه به مدد هم ځکه چې عام پیغمبران چې هغه په انسانانو کې چې دینو د ټول نه بهتر دي پاغو باندې الله تعالی دا لازمه کړي چې زما په آخري پیغمبر باندې با ایمان راوړی که چرته هغه راشي مدد به کوي
نو د دې نه دا پته ولګېده چې نبی علیه الصلاة والسلام افضل الخلائق والانبیاء د ټول مخلوق او د ټولو پیغمبرانو نه زیات بهتره. دغه رنګ علما دا هم ذکر کوي چې د خضر علیه الصلاة والسلام د مرګ خبر هم د دې نه معلومه شو، ځکه هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د مدد دپاره نه دی راغلی او بالفرض که چېرته راغلی وی نو د هغې په تاریخ کې به چې دی نو ثبوت وی. صرف یو چې کوم دی نو حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام د دې لوز د پوره کولو دپاره الله تعالی ژوندی ساتلی، نو هغه به په آخره کې راځي د دمشق په مناره په یو جومات کې به جومات باندې د هغې په مناره باندې به راکوزېږي او هغه به بیا د نبی علیه الصلاة والسلام په شریعت باندې ایمان راوړي او د هغه د امتینو مدد به کوي، دجال به چې کوم دی نو وژني. قال اقررتم او فرمایل الله تعالی آیا تاسو اقرار وکړو واخذتم علی ذلکم اسری او واخستل تاسو په دې خبره باندې مدد اسری لوز زما وعده زما. قالوا ویل هغوی اقررنا موږ اقرار کوو. قال او فرمایل الله تعالی فاشهدوا نو ګواه شئ تاسو وانا معکم من الشاهدین او زه ستاسو سره د ګواهي کوونکو نه یم. فمن تولی بعد ذلک پس چا چې مخ واړه وروسته د دې نه فاولئک هم الفاسقون پس هغوی هم دي پس هغوی هم هغوی دي الفاسقون نافرماني کوونکي. اوس دلته دا آیات د پیغمبرانو د دې لوز نه وروستو رالی، خو زموږ استادان هغه فرمایي چې د دې تعلق د عامو خلکو سره دی چې دغه پیغمبرانو خپلو امتونو ته د نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې دا وفرمایل که چېرته هغه راشي نو ما ته هم دا حکم دی چې زه پې ایمان راوړم او زه مدد وکم، نو تاسو ته هم دا حکم دی. نو الله تعالی فرمایي فمن تولی بعد ذلک دغه امتین الله تعالی یادوي که هغوی چېرته چې کوم دی نو د دې نه مخ واړئ نو الله تعالی فرمایي دغه نافرمانه دي. خو که بالفرض د دې نه عام پیغمبران هم مراد شي چې عامو پیغمبرانو ته هم دا وویل شو نو د دې مثال داسې دی لکه نبی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي که شرک دې وکړو نو ټول عمل به دې برباد شي، حالانکه نبی علیه السلام خو شرک نه کوو. نو دغه رنګې دلته الله تعالی فرمایي که بالفرض دی هم چېرته مخ واړو نو دی هم په فاسقانو کې به راځي، اگر چې دا ناممکنه خبره ده الله تعالی هغې ساتلي دي. افغیر دین الله آیا پس علاوه د دین د الله تعالی نه یبغون دی لټوي وله اسلم او خاص د ده دپاره غاړه او خاص ده ته غاړه ایښې ده من هغه چا فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي طوعا په خوښه وکرهن او په ناخوښه و الیه او خاص دغه الله تعالی ته یرجعون واپس به کړی شي دی. نو مطلب دا شو چې دین د الله تعالی هغه بهتر دین دی او هغه دین چې کوم دی نو څوک نه غوره کوي او د هغې نه علاوه بل دین لټوي نو دغه ته قابل قبول نه دی. وروستو به راشي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه طوعا وکرهن ځنو ته په خوښه باندې چې کوم دی نو هغه الله تعالی ته غاړه ایښي دا ځنې په ناخوښه باندې. څه مطلب په خوښه او په ناخوښه؟ په خوښه باندې الله تعالی ته چې غاړه ایښي ده هغوی مسلمانان دي چې هغوی په هر حالت کې په مشکل کې او دغه رنګې په خوشحالۍ کې په راحت کې الله تعالی ته چې دی نو هغوی تابع دي او هغوی الله تعالی ته گردن نهاد دي. او چې کوم کسان داسې دي چې هغوی کافر دي نافرمانه دي هغوی اگر چې په ظاهره کې الله تعالی ته خو غاړه نږدي خو کله کله الله تعالی په هغو باندې مشکلات راولي نو په هغه مشکلاتو کې بیا چې دی نو ډېرې چغې وایي فریادونه کوي. قل آمنا بالله اوی او پیغمبره موږ ایمان راوړی په الله تعالی باندې وما او په هغه څه باندې انزله چې رالیږلی شوي دی علینا په موږ باندې وما او په هغه څه باندې انزله چې رالیږلی شوي دی علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې هغه صحیفې د ابراهیم علیه السلام صحف ابراهیم و موسی و اسماعیل او په اسماعیل علیه السلام باندې و اسحاق او په اسحاق علیه السلام باندې و یعقوب او په حضرت یعقوب علیه السلام باندې والاسباط او په اولاد د دی باندې. نو په ټولو پیغمبرانو باندې چې څنګه د پیغمبر ایمانو دغه رنګې د نبی علیه الصلاة والسلام په خپل ځان باندې چې دی نو ایمانو. او هغه تاسو هغه حدیث به اورېدلی چې مؤذن چې کله اذان کو نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مؤذن چې کله اشهد ان محمد رسول الله ویلو نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل و انا اشهد ته ګواهي کې چې زه د الله پیغمبر یم نو زه هم ګواهي کوم چې زه په خپله د الله پیغمبر یم. وما اوتی موسی او هغه چې ورکړی شوي موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته او نبیون او نورو پیغمبرانو ته من ربهم د طرفه د رب د هغونه. وما اوتیا په دې کې هر سرال که هغه د هغو تورات او انجیلو او که هغه د هغو چې دی نو معجزې وي په هغو ټولو باندې به د مؤمنانو ایماني.
والنبیون او را لګل شي والنبیون ورکړل شي پیغمبرانو ته من ربهم له طرف درب داونه لا نفرق بین احد منهم جدائی نه راولو مونږه په منځ د یو تن کې د دینا د پیغمبرانو په منځ کې جدائی دا چې ځنی ومني او ځنی ونه مني باقی پاغو کې ځنی چې کم دینو دا فرق کول چې ځنی په مرتبه کې د زنو نه چوت دي نو دغه فرق الله تعالی په خپل کړی دی تلک الرسل فضلنا کې تیر شوی ونحن ومنګا له خاص د الله تعالی ته مسلمون غاړه کې خودن کیو مخکنی آیات نمبر 83 کې استاد محترم به فرمایل افغیر دین الله يبغون وله اسلم هغه به فرمایل چې دا وظیفه ده د سره لپاره وظیفه ده دا وظیفه د دې خبرې د پاره ده چې کوم زنانه یا کوم څاروي یا کوم ماشوم یا کوم شاګرد هغه چې کوم دینو د استاد د پلار او د خاوند چې کوم دینو نافرمانی نو دا آیات چې دینو په هغه درې ځله ویل او دا هغه په وخت کې چې کوم دینو چوف کول څاروي وغیرہ دغه کې دا کول شي کو بل فرض دا غنه یری چیرې دا په دې خبره پوه شي نو یا به زه د ادم دغه وخت ته ونه رسوم نو دا په روټۍ باندې د مول او هغه درې ځای کول او هغه ور کول درې قپه یاد نو هغه سره چې کوم دینو دا مجربه نسخه ده خو د دې دا مطلب نه چې چا دا آیات دا نسخه وکړه او اثر یې ونه کړو نو هغه قران کریم د آیات نه چې دینو انکار وکینه دا مجربات دي ځنې ځای کې دا چې سړی نیت صحیح او اعتمادي برابر وي نظر عمل کوي ځنې ځای کې د سړی په خپل نیت کې چې دینو فرقي د دې وینه اشرف علي تنوی سے فرمایي وي په ډاکټر باندې په دغه رنګي په عالم باندې اعتماد دا نیم علاج دی چیرې زه خود چې دینو دم کومه دوايي لاله پلان کې ډاکټر راکړه به زه وسه ان شاء الله صحیح کیږم نو دغه سړی به زر صحیح کی او چې اعتماد نه د مخ کې نه هغه ګولو کې فطرتي تور سره چې کوم دینو الله تعالی به اثر نه چي ومن يبتغي او هغه څوک چې ولټي غیر الاسلام علاوه د اسلام نه دینن بل دین فلن يقبل منه پس هیڅ چری به قبول نکړي شي ددنه چې کوم یو دین می خو هغه د دین اسلام نه علاوه کاغه کې په عقایدو کې فرق کې په اعمالو کې فرق کاغه يهوديت عیسایت او کاغه د دین علاوه سیک هندومت او نور چې څومره دینونه دي ټول په یو تل کې دي او اسلام په بل تل کې دی الله تعالی فرمایي چې د اسلام نه علاوه نو فلن يقبل منه هیڅ چری بدغه چې دین نه قبليږي ددنه وهو في الاخره یو دا کس په اخرت کې من الخاسرین د تاوانینو نه وي دا آیت ځان څخه چې دینو ذهن کې ساتي کله کله خلک چې کم دینو د شیطان او د دجال په هغه وسوسو کې راشي او دی دا وی چیرې بس هر یو کس په خپل ځای کې په خپل دین باندې چې دینو دی او هغه حق دی او موږ به بل دین ته چې کم دینو خنو بد به وتنو نو داغي په دغه ټولو خبرو باندې دا آیات چې کم دینو دا رد دی ځکه الله تعالی فرمایي چې هر یو دین دی دینن نکره ده چې هر دین دی بس هغه به نه قبلي کیف یهدی الله سرنګ به هدایت کوي الله تعالی قوم ته کفروا بعد ایمانهم چې کفر کړي ده پس د ایمان داونه او شهیدو او گواہی کړي وا ان الرسول چې یقینا پیغمبر حق دی وجاءهم البينات او راغلی دی توازیح دلائل والله الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين توفیق د هدایت نور کیا قوم ته چې هغه ظالمان دي دی آیات کې الله تعالی دا فرمایي چې چا کفر وکړو ایمان راوړو گواہی کړي چې پیغمبر حق دی معجزات تراغلی او آیاتونه تر رسیدلی او بهم چې دین هغه کفر وکړو الله تعالی فرمای کیف یهدی الله دسه قوم ته الله څنګه هدایت وکړي او سوال دا راځي چې دی آیات نه خدا معلومیږي چې کوم خلک هغه مرتد شوی دي او هغه د ایمان وروسته کفر کړی دي نو آیات نه معلومیږي چې داغه توبه به نه قبليږي حالانکه ډیر دسه خلکو چې هغه مرتد شوی دي او بیا ایمان راوړی دی بیا چې کوم دینو داغه توبه الله تعالی قبول کړی ده وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الله تعالی توبه قبلي نو د دې آیت څه مطلب او حدیث کې مرাজি چې ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر الله تعالی د هر بنده توبه قبلي سو پورې چې داغه ځنکدن نه شروع شوه او هغه سو پورې مجبور شوه نه د الله تعالی په قانون کې هغه مجبور نه دی ایمان راوړل لکه فرعون چې څنګه مجبور شو اخر کې ویل بیا چې کم دینو نه قبلي او کاغه نه عام حالاتو کې خو بیا قبلي نو داغي جواب علماء کرام ذکر کوي چې د دینه مراد هغه کس دی چې هغه په دغه خپل توبه باندې چې کم دینو په خپل کفر باندې هغه اختی او داغي سره چې کم دینو هغه توبه وباسي
نو د داسې کسانو چې کوم دی نو توبه نه ده قبول. دغه خو چې دی نو په خپل استغفار او توبه پسې ټوقې. اولئک دغه کسان جزاؤهم سزا د هغو ان علیهم دا ده چې یقینا په دې باندې لعنت د الله تعالی به والملائکه او د فرشتو به والناس اجمعین او د ټولو خلکو به خالدین فیها همیشه به دې په دې لعنت کې لا یخفف سپک به نه کړی شي عنهم د هغو نه العذاب و عذاب ولا هم ینظرون او نه به هغو ته مهلت ورکړی شي الا الذین تابوا مگر هغه کسان چې توبه ویستله من بعد ذلک وروسته د دې نه واصلحوا برابر کو خپل عمل. دلته چې دی نو توبه د عام سړي عامي سړی د هغه د توبې شرایط دي چې هغه چې دی نو بس خپل سابقه عمل پرېښودل دي واصلحوا او آینده کې د خپل عمل اصلاح کول دي سنت سره برابرول دي. مخکې د توبې شرطونه د منافق دپاره د ملا دپاره چې دی نو هغه تیر شوي وبینو چې هغه به دا بیان هم کوي چې خلکو مخکې ما کوم عمل کوو نو هغه عمل کې زه خطا وم. دلته به موږ ته چې کوم دی نو استاد محترم شیخ غلام حبیب صاحب فرمایل چې زه کله USA ته نوی رالم نو هلته آس پاس علاقه کې چېرته یو عالم خو هغه په غلطه باندې و خلکو ته چې کوم دی نو په غلطه طریقه باندې مسایل بیان کړي نو مسله هغه ته ورسېده نو هغه ټول خلکو په مخ کې چې کوم دی نو بیان وکړو خلکو ته ویل چې په دې مسله کې زه په غلطه او اصل مسله دا خدا مغټ همت غواړي. بهرحال عام سړي دپاره خو توبه آسانه ده مولا دپاره لږه ګرانه. فإن الله پس یقینا الله تعالی غفور رحیم بخونکی مهربانه دی. ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر وکړو بعد ایمانهم پس د ایمان دا غینا ثم ازدادوا کفرا بیا زیات کړو کفر لم تقبل توبتهم نو هیڅ چاري به قبول نه کړي شي توبه د دی. دا آیات او مخکې آیات کې چې کومې خبرې مونږ وکړي هغه یو شانت دي. دلته چې یو سړی ایمان راوړو او بیا کفر وکړو او بیا په هغه کفر کې چې دی نو نورم سخت شو سیوا شو نو الله تعالی فرمایي توبه به نه قبلېږي. خو اله چې کله دا پر خپل کفر باندې چې دی نو هغه مضبوط یا مطلب دا دی چې هغه دپاره چې کوم دی نو حالت د سرال چې هغه اوس مجبوره شو د مرګ حالت شو لکه سورة النساء کې چې کوم دی نو الله تعالی د هغو دغه حالت ذکر کړی دی. آیت نمبر صفحه نمبر 73 او آیت نمبر دی 18 بالکل آخرنۍ کرښه 73 وليست التوبة للذين يعملون السيئات او نشته دی قبل ول د توبې دا کسانو دپاره یعملون السیئات چې کوي هغې ګناهونه. صفحه نمبر 73 چې کوي ګناهونه حتی تر دې پورې اذا حضر کله چې حاضر شي احدهم الموت یو تن ته د دی نه مرګ قال نو وایي دا انی تبت الآن یقینا زه خو توبه وباسم اوس. نو الله تعالی فرمایي د دیو دپاره قبلول د توبې نشته. دغه رنګې وللذین یموتون وهم کفار کم کسان چې مري او هغه چې دی نو په حالت د کفر کې نو دلته الله تعالی فرمایي چې ثم ازدادوا کفرا لم تقبل توبتهم واولئک او دا کسان هم الضالون هم دی ظالم هم دی ګمراهان. ان الذين كفروا دغه خلکو دپاره چې کوم دی نو تخویف اخروي د آخرت یره. ان الذين یقینا کسان کفروا چې کفر وکړو وماتوا مړه شو وهم کفار په داسې حال کې چې هغې کافرو فلن يقبل من احدهم پس هیڅ چارې به قبول نه کړی شي د یو د دی نه ملء الارض ډکوالی د ځمکې ذهبا د سرو زرو که دا ټوله ځمکه دا بیا د سرو زرو نه ډکه کي او ولو افتدا به اگر چې ځان خلاصوي په دې سره فدیه ورکوي په دې سره نو الله تعالی فرمایي دا به د هغه نه چې دی نو نه قبلېږي. دا خبره مختلفو صورتونو کې الله تعالی کړې وروستو به راشي په صورت مائده کې هم چې الله تعالی فرمایي ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. صورت معارج کې به هم راشي یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه هلته پکې چې کوم دی نو زامن او دغه رنګې خویندې ورونه خپله ټوله قبیله زنانه بیبي دغه چې کوم دی نو په فدیه کې الله تعالی وایي که پیش کړي بیا به هم چې کوم دی نو ترې نه قبلېږي. اولئک دغه کسان لهم د دیو دپاره عذاب عذاب دی علیم دردناک وما لهم او نشته دی د دیو دپاره من ناصرین څوک مددګاران. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. یا الله زموږ صغیره کبیره ګناهونه معاف کړو. یا الله دا درس زموږ نه قبول کړو. دې کې کومې غلطۍ نه کېږي. یا الله د هغې د اصلاح توفیق راکړه. یا الله څومره کسان بیماران دي هغو ته شفای کامله عاجله ورکړه. څومره کسان مفلس شوي یا الله د هغو مغفرت نصیب کړه. د هغو درجات اوچت کړه. یا الله چا کاروباري مشکلات یې هغو له حل کړه. چا کورنۍ او خاندانۍ بې اتفاقۍ نه یا الله هغه له حل کړه. یا الله مونږ په ایمان باندې مضبوط کړه. په دې باندې استقامت نصیب کړه.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد.